داسې یو راهب په دې امت کې ماته میلاو شوی. ما جمعې موضوع کول ته ماته هلکان ووایي چې دلته ناست دی او د ما راځه لاړ شو والا مونږ لاړو. هلته چې لاړو نو داسې ځان له یوه چبوتره شانتې جوړه کړې وړه شانتې کمره په هغې کې ناستو لوښي موښي هم ورسره پراته دي او داسې ضرورت مطابق خوراکونه هم ورسره پراته دي. مونږ لاړو ورسره کېناستو دعا سلام ورسره وکړو خوشحاله هم شو علما دي پټکي په سر دي راغلي دي. نو داسې ابتدا نه ما ورسره خپل هغه انداز کې خبرې شروع کړې هغه د مینې او د محبت. نو چې ده به دلته ما تپوسونه کول دلته څه کوې د خدای عبادت کوم. ما به ورته ویل الله ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېره لویه قرباني ده. داسې انداز کې مې ورسره خبرې شو. بیا څه کوې مور او پلار بس مور او پلار هر څه مې پرېښې دي جزاک الله د خدای دپاره. ښځه بچي وس واده مې نه دی کړی او نه کومه بس ځان مې وقف کړی الله او د الله پیغمبر ته. دونه لویه قرباني دین دپاره. هغه انسان یې خواهشات لري. نو ما سره بل ملګری واته ما وایي ګوره دونه لویه قرباني دین دپاره خلک کوي. نو دې طریقې سره مې ورسره خبره شروع کړه. نو چې کله مې ښه راوسپړه او هر څه مې ته راوویستل نو بیا مې ورته ویل رسول الله مبارک سره د ډېره مینه ده بیا او ډېره مې ورسره ما ته شپې په خوب کې راځي. ما ډېر دې خوښ دی ډېر زیات مې خوښ دی. داسې شپه به په ما نه تېرېږي چې زه به رسول الله مبارک په خوب کې نه وینم صلی الله علیه وسلم. ډېره ښکلې خبره ده. نو مې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نه په دې خوشحاله دی چې تا په خوب کې تا له راشي او تا سره ملاقات وکړي ستا په مخ ګیره نه ته په سنتو برابر نه تا خو دین دپاره مور او پلار پرېښي دي. تا خو دین دپاره خپل اهل و عیال پرېښي دي. تا خو دین دپاره د دنیا پرېښوده خو د رسول الله مبارک دپاره دا ګیره ولې نه پرېږدي چې هره شپه تاله په خوب کې راځي او تا سره ملاقات کوي. نو ته رسول الله مبارک تا ته څه نه وایي چې دا ګیره پرېږده یا تا نه په دې راضي دی. بیا مې ورته وی مې قسم مې دی د رب په ذات وي زه نه منمه چې تا ګیره خریلې او تاله په خوب کې رسول الله مبارک راشه توکه زما په دې مخ. دا د احادیثو تعلیمات دی. دا خوب ونه وینئ چې زما په مخ به ګیره نه وي او زه به ګوره رسول الله مبارک په خوب کې وینم. حاشا وکله که تا رانه په خوب کې ولیدو او خدای دې درته نصیب کړي زه دا نه وایم خدای درته نصیب کړي خو چې ګیره دې په مخ نه وي او ته وایې زه به رسول الله مبارک په خوب کې وینم نو حاشا وکله ته نه شې لیدلی. بیا سړی داسې لږ خفه شانتې شو. ما ته وایي چای نه څښې ما ورته نه چای در سره نه څښو دا ګیره پرېږده بس دونه قرباني دې کړې دین دپاره دا یوه قرباني هم وکړه. بیا مې ورته وایي ګوره دا شی په دې امت کې نشته دا تا چې کوم شی شروع کړی د مور او پلار حقوق به ادا کوي د بیبي او د خپلو بچو حقوق به ادا کوي. الله پیغمبر فرمایي زما نکاح ونه کړله زما امتي نه دی. الله پیغمبر فرمایي نکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني. دا په هر نکاح کې ویل کېږي.